حال کې الله خپل حبیب ته فرمایي چې زما حبیبا ته چې په حال کې ما ته ستا د حالاتو علم دی او ما تتلو من قرآن تنل ولی یو حصه د قرآن پاک ولا تعملون من عمل تاسو عمل نه کوئ یو حصه د عمل الا كنا علیکم شهودا مگر موږ تاسو ته حاضر یو زما حبیبا ته چې په هر حال کې نه زدي اینما کته چې مونږ کې زتا تا ګورم کته چې کم نه خوراک کې تا تا ګورم کته تل کې نزا تا ګورم ځاستا ټوله نقشه زما د نظر د وړاندې خیال کړه ته تلاوت ته قران پاک کې نزتا تا ګورم کته یو عمل کې نما ته دغه علم دې دغه تا ګورم خیال کړه لکنه الا كنا علیکم شهودا مگر مونږ پتا سو باندې سيو گواهان د دې وجنا اړون کې بیان کاو وی کې چته یو بندا صرف په دوه صفاتونو د الله تعالی باندې فکر وکي چې الله تعالی سده سمیع دی او سده بصیر دی نه بس دا د هدایت لپاره دا دوه نمونه سدي دا کافی دی چې الله تعالی سده سمیع دی نه چې الله تعالی ستاره خبره اوري نه ته بیا احتیاط کې هغه خبره باکې چې د الله د رضا وي او بصیر دی چې دې چې ستا دا عقیده وي چې الله بصیر دی زما هر حال اینی زما هیڅ یو حال د الله نه غایب نه دی ته بیا ګناه نه کې ولی ته په دې نظر ساتي چې الله تعالی ما اینی او زما د هر حال نه خبردار نو وی کیسه په دې دوه ټکو د عقیده راوستله نبیا دا د اصلاح د پارسدي کافی دی چې والله سمیع بصیر کوشش وکړه ډېر خولي خبرې ازمانه خبرې چې کم دینو هغه کیږي نو الله فرمایي چې تاسو په کم حال کې یې خپل حبیب ته فرمایي کته په هر حال کې یې کته تلاوت کې کته یو عمل کې الا كنا علیکم شهودا زتا سو ته حاضر استفیدونا کله چې تاسو داخلي گئی فيه په دغه کار کې په کم کار کې ته داخلي حفاظت ته ویلی شي داخلي دلته وما يعذب ربك پنا ندي دربستانه مثقال ذره اندازه د یو ذره په لارځي پزماکه کې یو ذرم د الله نه پنا نه ده نه پاسمانونو کې اېدا شګ نه دي د دې شګو تعداد د الله تعالی ته حاضر دي خیال کرا لکنه شګ خو په کرونو منونه دي په دې ځمکه باندې په شبه کن نو د هر شګ تعداد الله ته معلوم دي ولا فی السماء نه پاسمانونو کې نه پزمای کې ولا اصغر من ذالک ان کم د دینا نه کم د دینا خیال کرا لګ نه کم د دینا جزء الذی لا يتجزا ثابت دی او کنه دی د ولا اصغر من ذالک نه ثابتېږي چې جزء الذی لا يتجزا د الله په علم کې شتا د الله په علم کې شتا او د فلسفه سوی باب ابطال الجزء الذي لا يتجزا هغه وی نشته دی پوښ به کنه خیال کرا لکنه هر جزء متجزی کیږي نه او د قران پاک د اصطلاح نه معلومیږي چې هر څومره یعنی وړو کې شی دی هغه د الله تعالی په علم کې دی پوښ به کنه ولا اصغر من ذلك ولا اکبر ولا غټ شي الا فی کتاب مبین مگر دا په کتاب د لوح محفوظ کې دي دا ټول کائنات الله په علم کې دي الله خبردار شي نه اولیاء الله بشک دوستان د الله تعالی چې دی لا خوف علیهم نشته دی یره په دی باندې ولا هم يحزنون ان بدی غم جن شي د الله دوستان چې دي په دی بچری یره را نشي په دی باندې به غم را نشي او د الله دوستان څوک دي الذين امنوا داغ خلق دې چې ایمان راوړې دي وکانو یتقون او دې پرهیزګاري دې سي پرهیزګار چاته ویلې شي چې د حرامونه پرهیز کوي او اندامونه د بدن هغه محفوظ ساتي د جرایم خیال کرا لګ د سترګو حفاظت کوي د غوګونو کوي د جبې کوي او د لاسو کوي د خپو کوي د شرمګا کوي پوښ به کنه چې د وو اندامونو حفاظت کوي د سنه د کبایرونو دته متقی ویل شي او چې متقی شو دا ولی شو پوښ به کنه
ولی چاته ویلی شي چې هغه تقوا کوي، پوه شوې که نه، او د الله تعالی د الله تعالی نه یره لیکي. خیال کراله که نه چې حدیث مبارک ته چې دا ولی بنده په څه باندې بنده جوړیږي، د الله ولی ته نه څنګه جوړیږي. خیال کراله وی حدیث مبارک دی چې لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، یو بنده همیشه د پاره الله ته نزدېکت حاصلې په نفل سره، په نفل سره، پوه شوې که نه. حتی اکون سمعه فیسمع بی واکون رجله فیمشی بی واکون یده فیبطش بی. خیال کراله که نه دی ما ته ځان نږدې کوي، دومره نږدې شي حتی چې زه د سترګې شم په ما باندې لیدل کوي، حتی چې زه د غوږونه شم په ما باندې اورېدل کوي، حتی چې زه د لاسونه شم په ما باندې نیسل کوي، او حتی چې زه د خپې شم په ما باندې څه کوي، تلل کوي. خیال کې راله که نه. په دې طریقې سره بنده د ده نه ولي د الله تعالی جوړېږي. خیال کې راله که نه. او وی د ولی جوړېدلو، د ولی جوړېدلو خیال کې راله که نه، یو 3 شرطونه دي. یو شرط دا دی صحبت د اولیاء، یو شرط څه دی؟ صحبت د اولیاء، چې د اولیاء سره صحبت کوي، د هغې سره کینی پاسي، د اولیاء سره څه کوي؟ صحبت کوي. دویم شرط دا دی چې د اولیاء اطاعت کوي، صحبت اولیاء، اطاعت اولیاء، او بل ذکر الله. دا 3 شرایط څه دي؟ دا 3 شرایط د ولایت دي، پوه شوې که نه. یو شرط د ولایت لپاره څه دی؟ هغه صحبت اولیاء، او بل شرط اطاعت اولیاء، او دریم شرط ذکر الله، چې د الله ذکر ډیر کوي. دا چې کوم دی نو دا د ولی جوړېدلو دا د هغې شرایط دی. او د ولی دپاره علامې څه دي چې یو سړی ولی شي؟ د ولایت د پېژندلو علامې څه دي؟ وی 3 علامې دي. 3 علامې دي د ولی، په خیال کې راله. یو دا چې دی ښایسته ښایسته خوبونه ویني، بله دا ده چې د مرګ په وخت کې د تزیر راځي، ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرة ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. نه یو نخه د ولی دا ده چې د خوبونه ښکلي ښکلي ویني، او بله نښه دا ده چې دته د مرګ په وخت کې زیری راځي. خیال کې راله. بله نښه دا ده چې په قبر کې دته زیری راځي، په قبر کې. خیال کې راله که نه. او وی بله نښه دا ده چې په حشر کې دته سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، هلته ورته هم زیری چې کوم د الله له طرف نه راځي. نه دا 3 بشارتونه، یو بشارت عند الموت، بل بشارت فی القبر، او بل بشارت فی الحشر. دا 3 بشارتونه دا د الله ولی ته کېږي، پوه شوې که نه. او دنیا کې نښه دا ده چې دته ښکلي ښکلي خوبونه راځي. خیال کې راغله. زما استاذ مولانا فضل رحیم صاحب رحمت الله علیه، د دې صابق صاحب پلار، په دې سړک کې زه راونیسلم د تاڼې سره، پوه شوې که نه. ما ته وی یا لکه دا ولی چرته دی؟ ما ته ولی وښیه. خدای پاک اوس که وایم چې ته ولی جو، خو هلته کې ریا پکې راځي، پوه شوې که نه. زه غلی شوم، پوه شوې که نه.
بیا راته وی یا لکه ما ته ووایه چې ولی څوک دی خدای پاک اوس که دا ورته وایم چې تی پوه شوې پې که نه نو ریا ده او که بل څوک ښیمه نه بل ورته څوک وښیمه پوه شوې پې که نه خیر درې څلور ځلې مجدي د خدای پاک اولیاء بې شماره دي بې شماره دا ځمکه د اولیاءو د الله تعالی نه ډکه ده پوه شوې پې که نه اورې خو بالتعین زه تا ته څوک وایم چې پلانکی دی او پلانکی دی پلانکی دی پوه شوې پې که نه خیر هغه به دغه سوال کوه ما وله دغه جواب ورکوم چې ډېر شی دي پوه شوې که نه نو الله جل شانو فرمایي الله خبردار شي ان اولیاء الله بېشکه اولیاء د الله تعالی چې دي د یو تبلیغي د یو پنځپیري جګړه شوله په کوم ځای کې په بس کې ناستو د دواړو جګړه شوله هغه تبلیغي چې کوم دی نو ګاډي والا ته وویې بھائی د خدای ولي وی لږ په دمه غونده کړه دومره تیز مزه بس وساره و پوه شوې پې که نه په دغه کې پنځپیري پې اواز وکړو وی تا ته علم غیب دی چې ته دې سړي ته د خدای ولي وایې پوه شوې پې که نه د دواړو جګړه شوله پوه شوې ما هغه دغه ته وی هغه تبلیغي ته مې ته لږ غلی شه مړه پوه شوې پې که نه زه د دې صاحب سره خبرې کوم مې د ولي څه تعریف دی وی ولی دې ته وایي چې الذین آمنوا وکانوا یتقون مې ډېر ښکلې خبره دې وکړله خو تقوا څه ته مې وایي د تقوا تعریف راته وکړه پوه شوې پې که نه وی چې د حرامو نه ځان ساتي مې هغه هم دا ډراور دی پوه شوې پې که نه دی د حرامو نه ځان ګوره ښکلې سوچه ګیری ده او دی سید دی نو پیر ابۍ کې چې کوم دی نو اوسېږي نو نور متقي ته چا ته وایي منځونه کوي دا دی چې کوم دی نو ښه ښکلې سوچه ګیری هم ده پوه شوې پې که نه نو شور یې جوړ کړو چې شور یې جوړ کړو نو مې دا چې خو دا تا ته چې مونږ ستا جنازه کوو نه د څه وجې نه وی د دغه پته نه لګي د ایمان خو غیب دی د هغې پته نه لګي مې ستا چې مونږ جنازه کوو د دې وجې کوو چې ظاهر دی ښه دی که نه نو ځکه دې جنازه کوو که نه مونږ چې وایي ته د پلانکي زوی یې نو خو ظاهر کې داسې وي چې د پلانکي زوی یې نور د باطن پته چاته لګي چې ته د چا زوی یې د باطن پته چاته لګي چې ته د چا زوی ته حلالي او که حرامي پوه شوې پې که نه نو جو دغه ده په دې ځای کې غلی شو جو لارۍ والا چې کوم دی نو هغه وی مونږ ته یې پرېږده او برابره وي ما وی نه مونږ مولان خبرې کوو جنګونه نه کوو پوه شوې پې که نه مې جنګونه نه کوو خو خبرې کوو د یو بل سره پوه شوې پې که نه مې ګوره فیصلې د شریعت په څه باندې کېږي په ظاهر باندې کېږي د باطن باندې بنده مکلف نه دی چې مقبرو کې به بیا مسلمان بچانه ښه خاوچره پته نه لګي چې دی مسلمان دی او که نه دی نو د ولی تعریف الله تعالی په خپله لهم البشرا د دې لپاره زیری دي نښه دا ده چې د دې لپاره زیری دي فی الحیات دنیا په ژوند د دنیا کې د دنیا زیری څه دی ولکم فیها ما تشتهی انفسکم وفی الآخرت د دې لپاره زیری دي په آخرت کې لا تبدیل لکلمات الله نشته دا تبدیل د حکمونو د الله تعالی د الله حکمونه څه دي دا محکم دي ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی لویه ده ولا يحزنك قولهم خفدنی کی تعالی را اے پیغمبر علیہ السلام قولهم خبر زدی مشرکانو ان العزت لله جميعا بشکا عزت الله تعالی د پر له جميعا پای سره دا تسلی د نبی علیہ السلام دا تسلی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شیطان را په مخه کې نو دلته را ورسه پوه شوې پې د دلته مونږ ته شور ګورئ چې دا شیطان د کوم ځای نه راغلی دی ان العزت بشک عزت چې دی دا الله تعالی رضی جميعا په یړه سره هو السمیع العلیم الله تعالی اوریدونکی او عالم الله خبردار شي ان لله من فی السماوات الله لره ملکیت دی دا هغه چا چې په اسمانونو کې دی و من فی الارض او دا هغه چا چې په ځمکه کې دی وما يتبع الذين يدعون من دون الله شرکا وما يتبع الذين او اتباع نه کوي هغه کسان يدعون من دون الله چې عبادت کوي ما سوا د الله تعالی نه شرکا دی اتباع نه کوي د خپل خدایانو
دا کفار چې کوم دي دوی په خپلو خدایانو پسې روان نه دي چې دوی د خپلو خدایانو اتباع کوي. ان یتبعون دی اتباع نه کوي الا الظن مگر د اټکل خپل، دوی په خپلو اټکل پسې روان دي. وان هم نه دي الا یخرسون مگر بے دلیل خبره کوونکي دي. خرس ته ویلی شي بے دلیله چې کوم دی نو خبره کولو ته. هو الذي الله پاک هغه ذات دی، دا اوس ادله د وحدانیت الله تعالی دی. الله هغه ذات دی جعل لكم الليل چې تاسو ته پیدا کړی دا شپه لتسكنوا فيه چې تاسو په دې کې آرام وکړئ. شپه د څه دپاره پیدا کړې ده چې تاسو په دې کې آرام وکړئ. والنهار مبصرا او ورځ دا پیدا کړې ده روښانه، ورځ روښانه پیدا کړې. دا د الله تعالی خصوصي احسان دی. ان فی ذلک الآیات لقوم یسمعون قالوا اتخذ الله ولدا. دا بل دا دلیل د توحید د الله تعالی ذکر شو او دا ابطال د شرک دی. قالوا اتخذ الله والمشرکان نسل دی الله تعالی بچه چې هغه عزیر علیه السلام دی یا عیسی علیه السلام دی. سبحانه پاک دی الله تعالی د شرک نه. هو الغنی د الله تعالی بے پروا دی، د بچو ته حاجت نشته دی. له ما فی السماوات د پاره څه دي چې په اسمانونو کې دي، و ما فی الارض پس مکه کې دي. ان عندکم من سلطان بهذا نشته تاسو سره دلیل په دې خبره چې تاسو عیسی علیه السلام ته خدای وایي یا عزیر علیه السلام ته. اتقولون علی الله آیات سوای په الله تعالی باندې ما لا تعلمون خبرې تاسو ته علم نشته. قلت ورته وای حبیبا ان الذين يفترون على الله الكذب كما خلق چې جوړي په الله باندې دروغ لا يفلحون دا به کامیاب نشي. کاغه يهوديان دي کاغه پیرانګيان دي. متاع فی الدنیا د دې لپاره فائدہ د دنیا دا. ثم الینا مرجعهم بیا مونږ ته واپس دي دا. ثم نذيقهم العذاب الشديد بیا به وسکوم په دې باندې عذاب شدید لرا بما كانوا يكفرون په سبب د دې چې دې کفر کوي. ادله د وحدانیت الله تعالی ذکر شو. وس دیولو موحد داغه تذکره الله تعالی کوي. هغه لوی موحد څه دی د خپل زمانه هغه نوح علیه السلام. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ وَالْوَلَ پدی باندې نبأ نوح خبر د نوح علیه السلام اس قال لقومه کله چې ویل د خپل قوم ته یا قوم اے زما قوم ان کان کبر علیکم مقامی کچری دروند پتا زبانه اقامت زما ګورا که زما دا وجود پتا سو بوج شوی او ما تاسو پتان باندې ډیر درون غنای وتذکیری او درونی پتا سو ما دې دا نصیحت زما بیا آیات الله چې نصیحت کوم پایتونو د الله باندې دا پتا سو باندې بوج شوی. زما دا ذات پتا سو بوج شوی او زما دا نصیحت پتا سو باندې بوج شوی. نظما خو پتا سو اډو پروا نشته دی. فعل الله توکل تو په دغه الله باندې زما بروسه ده. ایو الله زما بروسه ده. تاسو هر څومره قوت استعمالوي نه استعمال کوي. خیال کرا لګا فاجمعوا امرکم تاسو جمع کوي خپل فیصله. خیال کرا خپل کار جمع کوي یعنی زما په مخالفت کې خپل پورا قوت استعمال کوي. وشرکاکم اور جمع کوي خپل خدایان. دا خپل خدایان هم ټول راولې کاغه سل دی کذر دی زما مقابله ته راولې پوښې به کنه زما مقابله ته راولې پوښې به کنه. ثم لا يكن امركم عليكم غمه. یو حافظ خبره مې یاد شوله. حافظ وو ډېر پالوان ما به ته هدايه ویلا ا د مقتدیانو سره به اکثر ټاسل یو ځلې په دې منبر باندې واعظ کاو پوښې به کنه مقتدیانو په چرته خبرې کړې وي دا مټې دا چراغ کړي پوښې به کنه وشته پتا ته کې یو ځوان چې ما ته را ډاکته شي لاسه دا ځان وته وړه کاو په دې منبر باندې پوښې به یو پکې و ډېر ځا ټوخمار پوښې به کنه وای پیسې وو هم پتا باندې خپل ډوکی نه ماتو. نوح علیه السلام وی تاسو ټول خدایان هم را جمع کوي او څه پوښې به کنه خپل ټول تدبیرونه را جمع کوي. ټول تدبیرونه چې تاسو دي دا را جمع کوي. ثم لا يكن امركم عليكم غمه بیا دې نشي هغه قوت تاسو په تاسو باندې پناه
ها څومره قوت چې تاسو دا دی بیا دغه نه وي، دا دی بیا غیب نه وي، دا میدان تکای ها غمه چې کم دین واکه سم مشتبه کار ته وي. ثم اقضوا الیا بیا فیصله وکای ما طرف ته، بیا ما ته فیصله وکای ها او په 1 2 3 باندې ټول ما ته را میدان ته شي. ولا تنذرون ما ته مهلت مرا کوي. فإن تولیتم کچره تاسو وګرځیدای فما سالتکم من اجر نغوالم تاسو نه سبدلا. د هر پیغمبر شان داده چې وعظ کوي ها وایزه سوالم نه د دنیا ته سيدونه نه غواړم. ان اجریا نه د بدله زما الا علی الله مگر په الله تعالی باندې ها و امرت ما ته فیصله ما ته حکم شوی دی انا اكون من المسلمین چې شمزه د تابعداري کوونکو نه. ها دینه معلومه شول چې هر پیغمبر بسو اب اولو العزم د مضبوط اراده مالک بو هغه به چا په دباو باندې نه دباوي دلو پوښ به کنه. مونږ اکثر مولایان په دباو کې راشو نه حق بیان نه نبی اسې شي پاتې شي پوښ به فکذبوه دوی انکار وکړو د نوح علیه السلام نه فنجینا مونږ بچ کړو دلرا ومن معه او د ملګرو لرا د ملګری هم بچ کړل چې هغه سو اتیا کسان پل کې پکشتۍ کې فجعلناهم خلائف د مونږ وګرځول خلیفګان ټولم خلیفګان کړل ها د نوح علیه السلام. ها دا جمع د صدا دا جمع د خلف ته خلف ویل شي ها خلیفہ خیر ته یو خلف ته خلف ویل شي خلیفہ سوء ته ناکاره خلیفہ ته ها فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ها فسوف يلقون غيا. دا فرق دا ده چې خلف نیک ته وي او خلف سره ناکار. واغرقنا الذين من غرق هغه کسان کذبوا بیااتنا چې تکذیب کړو پایاتونو زمونږ باندې. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین. ثم بعثنا من بعده رسلا بیا راولېږل مونږه وروسته د نوح علیه السلام نور رسولان الى قومهم فجاءهم بالبينات فما كادي هر یو پیغمبر به معجزې راوړلې. فما كانوا نو دا قومنا ليؤمنوا بما كذبوا چې دی ایمان راوړي پاغه وحی باندې چې دی تکذیب کړو پاغه باندې من قبل د مخکنا دی به ایمان نه راوړلو. کذالک نطبع على قلوب المعتدين دارنګ مونږه مهر لګو پزړونو د ظالمانو باندې پزړونو د ظالمانو باندې دغه چې مونږه مهر لګو. ثم بعثنا بیا مونږ راولېږو من بعدهم رسو دغه پیغمبرانو نه د نوح علیه السلام نه ورستو ډېر پیغمبران وقتن فوقتن رالو وقتن فوقتن پیغمبران رالو. دا غیر ټولو نه ورستو بیا الله تعالی موسی علیه السلام راولېږو. وهارون الی فرعون چاته فرعون ته وملئ سردارانو دغه ته بیااتنا فاستكبروا دیم تکبر کو وکانو قوم مجرمین. فلما جاءهم الحق من عندنا کله چې دی تراغه حق د جانب زمونږ ها قالوا دی ویل ان هذا الا سحر مبین دا خو سحر ظاهر دی. قال موسی ویل موسی علیہ السلام اتقولون للحق آیا تاسو وای په بار د حق کې لما جاءکم هر کله چې راغی تاسو ته اسحر هذا آیا دا سحر دی ها تاسو حق کلام د الله تعالی ته سووي سحر نه آیا دا سحر دی ولا يفلح الساحرون حالان کې نه کامیابیږي ساحران شرم نه کامیابیږي. خیال کراله بیا دولې چې کم نه کامیابی ما او د فرعون مقابله کوم. قالوا اویل دی اجئتنا لتلفتنا آیات راغله د دې لپاره چې مونږ وګرځې اما دا خدایانو نه وجدنا علی آبانا چې مونږ د پاغه باندې خدایان پال پلاران خپل پلار نیکه زمونږ د دې معبودانو عبادت کړي دي نتر راغله او د دې لپاره مونږ د دینه منې کې وتكون لكم القبلة چې شیش تاسو د لپاره مشری او سرداری فلار دې پزماکه کې تاسو مقصد نور څه نه دی دا مقصد دی چې په دنیا کې مشری حاصله کړي. وما نحن لكم بمؤمنين شرم مونږ تاسو تصدیق نه. وقال فرعون او ویل فرعون اوتونی راتلو کماتا راتلو کایماتا بكل ساحر علیم پار ساحر تجربه کار سره چاته وي نوکرانو ته وي ویلکه تجربه کار ساحران ټول راغون کړي. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ولدي موسى عليه السلام القوا ما انتم ملقون. فلما القوا هر کله چې دې خپل سحریات وغورځول قال موسی ما جئتم به سحر
ویل موسی علیہ السلام هغه چیزونه چې تاسو پې راتلو وکړو دا خو سحر دی، دا څه دی؟ سحر دی. ان الله سیبدلو، بېشک الله تعالی به باطل کی دا سحریات. ان الله لا یصلح عمل المفسدین، الله اصلاح نه کوي د عمل د مفسدانو. ويحق الحق بکلمات، الله ثابتي حق لرا، الله ثابتي حق لرا په حکمونو خپلو سره. ولو کرہ المجرمون، اگر که بدی غني مجرمان. فما آمن لموسی، ایمان رانوړو په موسی علیہ السلام باندې الا ذریه من قومه، مگر اولاد د قوم د بنی اسرائیلونه، مگر یو څو کسانو د چانه د قوم د موسی علیہ السلام. او ولې علا خوف من فرعون، د وجه د یری د فرعون نه بل چا ایمان را نوړلو. البته اولادونه د بنی اسرائیل وو، هغه ایمان راوړل. او دغه فرعونیان ویریدل، د فرعونیانو د قبطیانو اولادونه ویریدل. پوه شوې که نه؟ او نه دا من قومه ضمیر چا ته راجع دی؟ دا موسی علیہ السلام ته راجع دی. او دا خیال کړه دا د بعض مفسرینو رایه ده. او امام طبری دا په صفات التفاسیر کې دا خبره ذکر کړې ده چې جلال الدین سیوطی ذکر کړې ده چې دا اولاد د چا ایمان راوړلو؟ اولاد د قبطیانو ایمان راوړلو. پوه شوې که نه؟ د قبطیانو اولاد ایمان راوړلو، خو سره د یری د فرعون نه، سره د څه نه؟ د خپلو پلرونو د نیکونو نه یریدل، پټ ایمان یې راوړل، خو ښکاره ایمان یې رانه وړل. نه ذریة من قومه دواړه تفسیره شوي دي. جلال الدین سیوطي د دې تفسیر چې کوم دی نو هغه په اولاد الخبط سره کړی دی، او نورو چې کوم دی نو مفسرینو دا د ذریتون تفسیر په بنی اسرائیلو سره کړی دی. خیال کړه الله دا دواړه خبرې صفات التفاسیر لیکلي دي. وملائهم، او د وجه د یری د سردارانو د سردارانو د دینا ان یفتنهم، چې په فتنه کې به وغورځي دی لره. د دې وجه نه یریدل چې دا فرعونیان به په فتنه کې وغورځي. وان فرعون، بشک فرعون چې لعاد فی الارض، د ډېر متکبر او پزماګه کې. وانه لمن المسرفین، او ډېر د زیادت کوونکو نه. وقال موسی، ویل موسی علیہ السلام یا قوم ان کنتم آمنتم بالله، کچری تاسو ایمان راوړلې په الله تعالی باندې. خپل قوم ته وی چې تاسو په الله باندې مضبوط ایمانی نه یریږئ، ما فعلیه توکلوا، په دغه الله باندې توکل کوئ ان کنتم مسلمین. فقالوا، ویل دی بنی اسرائیلو، علی الله توکلنا، په الله باندې زمونږ بروسه ده. ربنا لا تجعلنا، دعای مو کړله خدای مگر زمونږ لره فتنة للقوم الظالمین، فتنه د پاره د قوم ظالمانو. خدای مونږه فتنه د دې لپاره موجود ده، ولې که مونږ ذلیل شو دی به وایي چې د اسلام حق نه دی. که اسلام حق وای دوی به نه ذلیله کېدل. نو خدای مونږ ذلت ته مه راچوي. ونجنا، بچ که مونږ لره د دې کافرانو نه برحمتک، په رحمت خپل سره، من القوم الکافرین، د قوم کافرانو نه. واوحینا الی موسی، مونږ وحی وکړله موسی علیہ السلام ته، و اخیه رور د ده ته مونږ ورته وحی وکړله چې تاسو څه چل وکئ، د جهاد حکم تاسو ته نشته دی، بس عباداتو له زور ورکئ. ان تبوأ لقومکما، چې تیار کئ د پاره د قوم فل بمصر، په دې مصر کې بیوتن کورونه. څه مطلب شو؟ دی په دې مصر کې کورونه ځان له چې کوم دی نه تیار کئ، او دغه کورونه عبادت خانې کئ. وجعلوا بیوتکم قبلة، وګرځوئ کورونه خپل قبله، دا قبله وګرځوئ، معنی جماعتونه کئ، په کور کور کې جماعتونه جوړ کړئ. خیال کراله د یری د فرعون نه تېښته مه کوئ. تاسو ته د هجرت حکم نشته دی، د هجرت حکم د تعالی نشته دی، نه خپل کورونه عبادت خانې کوي. خیال کراله که نه د بیوتو نه مراد څه دي؟ د بیوتو نه مراد هغه قبلی دي، پوه شوې که نه؟ جماعتونه دي، مساجد دي، د دې نه جماعتونه جوړ کړئ. پوه شوې که نه؟ او
عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه چا تپوس کړی دی چې د قبلې نه مراد دلته څه دی؟ وایي دې نه مراد کعبه ده، چې خپل خپل کورونه کعبې کوي، خپل خپل کورونه څه کوي؟ کعبې جوړې کوي. پوه شوې پې که نه؟ باقي د بني اسرائیلو قبله دا څه وه؟ وایي د بني اسرائیلو قبله په دغه وخت کې هغه بیت المقدس و. بیت المقدس طرف ته به چې کوم دی لمونځ کوه. ځکه چې کله موسی علیه السلام هغه مصر ته نه چې کوم دی نه پاتې شو، بیا به بیت المقدس طرف ته چې کوم دی نو مخ کاو. خیال کړه لکه. او د مسلمانانو قبله خو د اول نه څه ده؟ هغه بیت الله شریف دی. واقیموا الصلاة قائم کئ تاسو مانځه لره وبشر المؤمنین، ای زما پیغمبره زیری ورکه مؤمنانو ته. په څه سره؟ په عذاب سره. زیری مؤمنانو ته بني اسرائیلو ته ورکه چې په قبطیانو باندې سره روان دی، عذاب را روان دی. وقال موسی، ویل موسی علیہ السلام، ربنا ای رب زمونږه، انک آتیت فرعون، خدای ته فرعون لور کړی دی، وملئ سردارانو د دته دی ور کړی دی، زینتن ډول. یا الله د دنیا چې څه ښایست دی هغه تا چا له ور کړی دی؟ فرعونیانو له. و اموالا مالونه فی الحیات دنیا، په ژوند د دنیا کې. خدای دا چې په موږ باندې څه دي؟ غالبه کړي دي. موږ مولیان دي څه یو؟ مغلوبه کړي یو، موږ دې کمزوري کړي یو، موږ دې دې ته محتاجه کړي یو. خدایا دا زور ختم کې، دا زور څه کې؟ دا زور ختم کې. موږ هم دا سوال کوو چې کوم دغه دا وډیراګان چې هغې د حکومت دغه دي او زور اغستی دی په پاکستان کې، د هغې چې کوم دی نو څه د هغې حکومتونه چلیږي او د هغې غلبه چلیږي. الله دا زور او دا غلبه ختم کړي. الله دا زور او دا غلبه ختم کړي. الله تعالی دا زور او غلبه چاله ورکړي؟ مؤمنانو صالحینو ته یې ورکړي چې په ملک اسلامی نظام راولي، د الله حکم په ملک کې چې کوم دی نو څه کړي؟ دا جاری کړي. نو الله فرمایي موسی علیہ السلام دعا وکړله، خدای د دې دا زور ختم کړي. تا ول په دنیا کې څه ورکړی دی؟ اموالا مالونه دی ولکړي دي. ربنا ای رب زمونږه لیضلوا عن سبیلک، چې خلق بې لارې کړي د لارې ستانه. ربنا اطمس علی اموالهم، یا الله محو کړي مالونه د دی، الله د دې د مالونه محو کړي. واشدد علی قلوبهم، زړونه ولا سخت کړي. فلا یؤمنو، چې ایمان را نه وړي، حتی یروا العذاب العلیم، حتی چې ویني عذاب علیم لرا. دا دعا چې څرنګه هارون دا نوح علیه السلام کړی و که نه؟ پوه شوې که نه؟ نوح علیه السلام دعا کړې و که نه؟ وی خدایه چې کوم دی نو د دې فلا لم یلدوا الا فاجرا کفارا، انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. خدایا کدی دی ژوندي پرېښودل نور خراب الواد به ترې نه پیدا کېږي. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، په ځمکه باندې په دې کې یو اوسېدونکی مه پرېږدې. پوه شې؟ کمې خیرې چې نوح علیه السلام کړې وې قوم ته، هغه خیرې چا وکړلې؟ نه، موسی علیه السلام وکړلې. خیال کړه هلکه. وی خدای زړونه ولا سخت کړي چې چېرته ایمان را نه وړي. قالو فرمایل الله تعالی قد اجیبت دعوتکما، قبول شوي دي هغه دعاګانې ستاسو. فاستقیما، سیده شئ، تاسو د الله حکمونو ته څه شئ؟ سیده شئ. ولا تتبعن، تاسو تابعداري مه کوئ، سبیل الذین لا یعلمون، د لار د خلقو چې نه پوهېږي. وجاوزنا ببني اسرائیل، مونږ ورتېر کړل بني اسرائیل البحر، په دریاب د قلزم باندې. بس حکم د دغه وشو د هجرت، او دوی ورتیر شو. فاتبعهم فرعون، تابع شو په دې پسې فرعون جنود لښکرې د هغه، بغیا د جهته د ظلم نه، وعدوا او د جهته د زیادت نه. پوه شئ؟ بغی د وجه د سرکشۍ نه، وعدوا او د وجه د ظلم نه. حتی اذا ادرکه الغرق، حتی چې ورساوده لره غرق والی، چې کله دی په دې اوبو کې په غرق کېدو شو. قال نو ویل آمنتو، ما ایمان راوړلی دی په دې خبره، انه لا اله الا الذي، چې نشته معبود برحق مگر هغه ذات دی، آمنت به بنو اسرائیل، چې ایمان راوړی په هغه باندې بني اسرائیلو. وانا من المسلمین، او زه تابعدار یم. الله ستا حکمونه منم. الان داغه طرف نه وتا جواب راغی، اوس ایمان راوړي.
وقد عصیت اعلان کې تا نه فرمانی کړې دا قبل مخله دینا وکنت من المفسدین وی ته د مفسدانو نه تسوی د مفسدانو خیال کرا لگا. ابن عباس رضی اللہ عنہ یو روایت کړی دی چې د جبریل علیه السلام خټه راوړله او هغه د دې فرعون په خوله کې چې کوم دی نو واچوله پوه شوې که نه د دې د وجه نه چې چېرته د چې د الله تعالی پې چېرته تر سره نه شي او دې چې کوم دی نو دا چېرته دا ایمان قبول نه شي. دا حدیث چا نقل کړی صفت التفاسیر پوه شوې که چې جبریل علیه السلام خټه راوړله او د دې خولې له پرچی کړله پوه شې چې د د ایمان قبول نشي. خیال کراله کنه. او یو بل روایت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ کړی دی چې بنی اسرائیلو د دې شک پیدا شو چې فرعون مړ نه دی. خیال کراله کنه لکه بټو چې کله پانسی کا کنه نو بیا سو دغه والا سدي سوشلیزم والا پوه شي په کنه پیپلیانو هغه مړ نه دی مړه اسی چې کم نه نو چاته ود شي وي پوه شي په کنه هغه مړ نه دی هغه بادشاہ د زمانه نه څنګه مړ شو پوه شي په نه دغه شانتي بنی اسرائیلو هغه شک پیدا شو چې دې مړ نه دی نو خدای پاک دریاب ته حکم ستا دریاب ته حکم وکړو په 1901 کې پس کې 1901 کې پوه شي به کنه چې وګورځو او چې تیار تاو پوه شي به کنه نو چې تیار تاو ډاکټر سمت اگر اوچت کو پوه شي به کنه هغه لیکي کنه دا د په حالات چې دې کله دریاب راوښتو ددنه ممی چا پیروا او ډاکټر سمت هغه په دې شګو کې کار کاو نو هغه ممی چې کوم ددنه چا پیروا د مالګي تختې ته نه چا پیروي چې هغه مالګي ته نه ماته کړله د شکل په کې ښکارا شو. خیال کرا لګا او بیا دې محفوظ کو دغه ته ورساو فرانس ته ورساو فرانس پیرس خار ته پیرس خار کې بیا چې کوم دینه دې څه شو دته بیا دا په زمانه د پاسه چې کوم دینه دغه په واچولو خیال کراله کنه د حفاظت لپاره دوايانې په واچولې او دې محفوظ کو. خیال کراله کنه اوس هغه چې کوم دینه فرعون دی چې هر کال د قاهره نه پیرس ته وړي آلته چې کم دینو دغه کوي دوايانې پیاچي او د چې کم دینو دغه کوي حفاظت کوي او بیا واپس مصر ته راوړي ځکه د مصر د خلکو په دعوه ده کنه چې دا زمونږ بادشاه تیر شوی. خیال کراله نو څوک چا محفوظ کړی دی مصر والو محفوظ کړی دی. او زما یو مقتدی و هغه راته خبره کوله وې زه په خپل دغه ته تلم قاهره ته وې زه په فوج کې تلم قاهره ته او دغه زمانه د 1940 1939 کې چې کوم نه جنگ شوی د فرانس او د جرمن د دې جنگ شو نو وای چې زه په هغه جنگ کې دغلته کې تلم نو دا فرعون ما ولیدلو چې 15 غزه د وګدواله دی پوه شي په کنه یو لوی بوټی داسې پرته وه وی مونږ یې تماشې لتلو هغه فوجي راته خبره کوله. نو الله فرمایي دا په 1901 کې د لاش چې کوم دی موندلې شوی دی څو کاله پس تقریبا 3000 کاله خو دې په اوبو کې دننه 3000 کاله په اوبو کې دننه بیا الله تعالی د اوبو نه ستر واچو وچ تر واچو نو وچ ته راواچو اموندلې شوی کړه دې په 1901 کې موندلې شوی دی. خیال کراله کنه په الیوم ننجیکا لمن خلفک آیه په دغه آیات کریمه چې کله نازلې ده په دغه وخت کې الله تعالی د څه کړی دی نو د الیوم ننجیکا کله نازل شوی دی دا خصوصوار له سو کال مخکې نازل شوی دی کله نه دی په دې دغه کې پروت مخکې په دریاب کې پروت بیا په څه کې پروت په شګو کې پروت بیا دغه سوار له سو کال پس
بیا ډاکټر سمت موندلې دی پس کې په عین فرعون کې دغه ځای نوم څه دی؟ عین فرعون دی چې کوم ځای کې د لاش موندلې شوی دی. د لکه درې چې کوم دی نو دغه شوخه یو ځل دی په اوبو کې و دغه 3000 کاله. بیا په د سورۃ یونس ته نزول په وخت کې ځمکې ته یې راوغورځاو، وچې ځمکې ته یې راوغورځاو شګو ته. او بیا د 1400 کالو نه وروستو په 1901 کې چا موندو؟ ډاکټر سمت هغه بیا موندو او هغه پیرس او قاهره ته ورساو. خیال کې را لکه نو الله جل شانو فرمایي الان وست ایمان راوړي او قضا سے تقبلوا تا انکار اتا نافرمانی کړي او مخله دین او كنت من المفسدين وې ته فساد کوونکو نه، وې ته چانا فساد کوونکو نه. فالیوم ننجیک ببدنک نن مونږ تعالی نه جهاد تر کو ببدنک په بدن ستا سارا ستا دا بدن بچکو لتكون لمن خلفك آیا چې شیطه د ورستو خلقو د پاره نشانه. وان كثير من الناس بشک ډیر خلق چې دي آیاتنا لغافلون د آیاتونو زمونه نه خبر دي. ولقد بوعنا بني اسرائيل مبوع صدر کوی بیا بدمو ولقد بوعنا بني اسرائيل مبوع صدق بشک مونږه ځای ورکو مونږه مقام ورکو بني اسرائيل ته مبوع صدق هغه ځای د رښتیا و سره. بني اسرائيل ته مونږه بهترین ځای ورکو. هغه بهترین ځای سو چې هغه صحرای سینا. خیال کراله د دشمن نخلاص شو، دشمن لاړ شو په مخه. ورزقهم من الطيبات مونږ دې ته رزق ورکو د پاکیزه چیزونو نه. آسمانی رزق د دې شروع شو. فمختلفو دوی اختلاف ونکو حتی جاءهم العلم حتی چراغ دی ته علم. د علم باوجود دی دغه رزقونو کې سوکو په دغه رزقونو کې اختلاف. ان ربک یقضی بینهم الله به فیصله کوي په میند دي بنی اسرائیل کې یوم القیامت په ورځ د قیامت بما كانوا فيه یختلفون هغه خبرو کې چې دی په کې اختلاف کول. فإن كنت فی شک ای حبیبا کته په شک کې میمان زلنا الیک دا آیاتنا چې موږ ته نازل کړي دي. د دې نوح علیه السلام قسم د تواور ولا د موسی علیه السلام واقعه مې د ذکر کړلا. کته په دې خبرو کې شک کې پس علی الذین یقرؤون الكتاب سوال وکړه خلقنا چې لولي کتاب لرا من قبلکم مخیستانه د تورات والونه تاسو کا د زبور والونه تاسو کا د نور آسمانی کتابونو والونه. لقد جاءك لقب بشكر غلطا تحق كتاب من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. ان الذين حقت عليهم كلمة ربك اغا کسان چې ثابت شوی دي پاغي باندې حکمونه درفتا لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي. زما پیغمبره ستا په دې قوم باندې د الله حکمونه ثابت شوی دي ایمان نه راوړي. ولو جاءتهم كل آیه کچری راشدی ته هر معجزه کچری راشدی ته هر معجزه بیا ایمان نه راوړي. حتی يروا العذاب الالم حتی چوینه دی عذاب درناک لرا. ولو جاءتهم كل آیه دا شرط شو جزاء ولا مقدره ده چې لا یؤمنون. خیال کراله کراشدی ته هر معجزه دی ایمان نه راوړي تر کومه پوره سو پوره چې عذاب الیم نه. وفلولا كانت قريه ولنو يوكله امنت چې ایمان راوړې وي ولی یو کله داسې نو چې ایمان راوړې وي اپنا پاه ایمان او دې تنف ور کړې وي ایمان د دې دا چې یو کله ولی نو چې کله دې په حالت څه کې چې دې ایمان راوړې وي په وخت څه کې د لیدلو د عذاب او دې ته نه پور کړې وي. مطلب دا چې د عذاب په وخت ایمان پیدا نه کوي، د عذاب په وخت ایمان پیدا نه کوي الا قوم یونس مگر قوم د یونس علیه السلام. قوم د یونس علیه السلام هغه باندې عذاب لا نور راغله داغه نه مخ کې پاغي باندې سو شو ایمان راوړلو. خیال کړه چې کله یره د عذاب پراله عذاب لا نوخه یره د عذاب پراله ندی سچلو کو ایمان راوړلو. دا الا قوم یونس دا استثناء متصل نه ده. د دې معنا دا نه ده چې تاسو په سوچ وکړئ چې الله تعالی
د عذاب د نزول په وخت کې د هیچا ایمان نه قبلای مگر د یونس علیه السلام د قوم ایمان قبول کړي دی. نه دا الا استثناء متصل نه ده، څه استثناء منقطع ده. ها یعنی په معنا د لکن سره ده، الا په معنا ده لکن سره ده. لکن قوم د یونس علیه السلام هغه ایمان راوړلو په وخت د سکه، په وخت د یری د عذاب کې، عین عذاب لا نو ښه، عین عذاب لا نو، یره د عذاب پیدا شوله. پوه شئ ځکه د غرغرې په وخت کې الله ایمان نه قبلې، څنګه چې د فرعون ایمان قبول نه کړ. د غرغرې په وخت کې الله ایمان نه قبلې د هیچا، لکه څرنګه چې د فرعون ایمان قبول نه کړ. پوه شئ البته د غرغرې نه مخکې که یره په یو بنده باندې راشي او دې کلمه ووایي نو دغه ایمان سله دغه ایمان قبلیږي. لکه قوم د یونس علیه السلام د دې واقعه داسې ده چې یونس علیه السلام کله الله تعالی وارسلناه الی 100,000 او یزیدون، د 100,000 خلقو ته یا د دینه سیوا الله تعالی را لېږلو. دا د نینوا خلق، د نینوا خلقو ته الله تعالی د پیغمبر کړو. کله چې د وعظ او تبلیغ وکړو بادشاہ خلاف شو، قوم خلاف شو، او د خلاف چې کوم دینو هغه د نیسلو اراده وکړه او د سزا ورکولو اراده وکړه. یونس علیه السلام دغه بادشاہ ته او د قوم ته وی چې ګورئ تاسو باندې به عذاب راځي، په یو ورځ کې بس تاسو رنگونه داسې شي، بل ورځ به داسې شي، بل ورځ به داسې شي، په تاسو باندې به چې کوم دینو دا عذاب به باندې راځي. کله چې دغه حالات چې کوم نه دی ولیدل چې رنگونه بدلیدل، خیال کراله دی بادشاہ ته چې کوم نه دغه ورکه خبر ورکه چې پیغمبر زمونږ نه وتلی دی او مونږ ته پیشنګویي کړې ده، هغه پیشنګویي رښتیا شو. نو ښه دا ده چې مونږه ایمان راوړو، خیال کراله ښه دا ده چې مونږه ایمان راوړو، خیال کراله. او وی د سهار وختو دغه لوګي موګي شروع شو، وریځې را شروع شولې، لا عذاب لا نشته دی، وریځې شروع شولې، د دې رنګونه بدلیدل شروع شو. دی پوه شو چې را د عذاب نښې چې کوم نه راغلي. پوه شو به نه دی اول خو په دغه پچ وګرځیدل په یونس علیه السلام پچ. یونس علیه السلام داسې مثال لکه دا غر مخامخ غره ته ختلو او تماشای کوله چې وریځې خوراله، بادونه شروع شو، اوس به عذاب راځي چې زه ته نڅ شمه ډډې ته شم. پوه شو به او عذاب رانغه نه. یونس علیه السلام ویری چې اوس خو به ما دا خلق ما وجني چې دا خو دروغ ویلي دي، هغه دروغ ونه چلیدل او نو ما به وجني، نو خبردار چې زه د دې نڅ شمه ډډې ته شم. دلته د الله پاک نه چې کوم د وحی انتظار ونه کو او دقه شانت روان شو، دریاب ته ورسېد، نږدې دریاب، هغه دریاب کې چې کوم دین خلقو د دریاب هغه مانګي هغه د توی تمزه وی او زمزمه. پوه شو به کنه دغه دا وی کرای را سره نشته دی. پوه شو به کنه وی ته به کرای را خېجا. پوه شو تا خو شکل د ډیر خیسته دی، څخه انسان معلومیږي بغیر د کرای نه دی وخېجا. خیال کراله او دلته قوم چې کوم دینه پاتې شو، بادشاہ او قوم دواړو صلاح وکړه چېرې معلومیږي دا چې دا سړی برحقو او خدا دې چې مونږه توبه وباسو. ټولو توبه ویشتله سره د بادشاہ او ایمان قبول کو او عذاب چې کوم دینه لاړ شو او د دریاب کې سور شو. په دریاب کې چې کوم دینه کشته په یو ځای کې ودرېدله. بادشاہ د جاز هغه مشر هغه ویره معلومیږي چې په مونږ کې څوک نافرمانه دی او د هغه د وجه نه دا کشته رفتار نه کوي. خیال کراله خسنه چول غواړي. یونس علیه السلام دغه نافرمانه زم د سوچ راغی چې ما خو د الله تعالی د اجازت انتظار نه دی کړی، نو دغه نافرمانه زم او دغه زما د وجه نه ویزه زبا پخپله زبا دغه نه ودانګم د دې کشته نه، کشته به روان شي. هغه وی نه داسې نه ده،
پوه شې ته خو یو ښایسته انسان معلومیږي ته دغه نافرمانه نه یې خسنې واچه فکان من المدحضین چې خسنې واچو د چا خسنې دغه شو پاتې شو د یونس علیه السلام په خپل دریاب ته ودانګل مې ورته خوله وازه کړې وه کشتۍ خو روانه شوله او دې تیر که خیال کراله کنه 3 میاشتې غالبا څوک وي 40 ورځې دې د دریا د مې په هغه خېټه کې وو او په هغې کې به یې تسبیحات ویل لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بیا چې کله الله تعالی مې ته حکم وکړو او مې دې راوویشتو د دریاب په غاړه باندې دې پرېوتلو او الله تعالی په ده باندې دغه زرغونه کړله د کدو بوټی پې زرغون کو ځکه چې د ده بدن ډېر کچه شوی و په هغه مې په دغه کې دا مې ګرم دی د خدای په قدرت سره او چې بیا لا دی په پردو کې دننه و ګرمي نورم نو دی الله تعالی په هغې دغه باندې د ده د پرورش لپاره الله وی اوسۍ مقرر کړله دی به یې ورکولو او دغه کدو باندې د ده سوری چې کوم دی نه حاصل شو د هغې په سوري باندې و حتی چې دی ښه درست شو برابر شو بیا راپورې ورته خپلې علاقې ته راغی خپلې علاقې ته راغی بادشاه ته اطلاع وشوله چې هغه سړی هغه راغلی دی خیال کراله بیا ډېر لوی اکرام یې وشو مسلمانانو د ډېر لوی احترام وکړو او د خپل نبوت هغه تبلیغ او حق بیا چې کوم دی نو شروع کړو د هغې بیان الله تعالی فرمایي نو الله فرمایي لما الا قوم یونس مگر قوم د یونس علیه السلام لما آمنوا هر کله چې دی ایمان راوړلو کشفنا عنهم لري که مونږ د دینا عذاب الخزي عذاب د رسوایۍ په الحیات دنیا په ژوند د دنیا کې ومتعناهم مونږ دوی له فایده ورکړله الهین تر یو وخته پورې خیال کراله دی له مونږه فایده ورکړله تر یو وخته او دغه دریاب وی بحر روم دا بحر روم چې دی پکې چې کم دی نه روان شوی و او دی پکې پورې وتل خیال کراله نو الله جل شانو فرمایي دا وی ځنګلي ویزا د ده دپاره الله تعالی مقرر کړله او پی به یې دله چې کم دی نه ورکول خیال کراله او د کدو په پاڼو باندې الله تعالی د ده حفاظت وکړه ولو شاء ربک کچری رضا شوی د رب ستا لآمن من فی الارض کلهم جميعا ایمان به راوړلی هغه چا چې په ځمکه کې دي کلهم جميعا ټولو په یېړه سره د الله خوښه شوی ټول انسانیت به ایمان راوړي افانت تکره الناس آیت مجبوره کې خلق لرا حتی یکونو مؤمنین حتی چې دوی مؤمنان شي ایمان دا بالجبر وما انت علیهم بجبار دا نه دی صحیح وما کان لنفس مناسب ندی هیڅ یو نفس لره ان تؤمنه چې دا ایمان راوړي الا باذن الله مگر په اذن د الله ويجل الرجس پیدا کوي الله تعالی نجاست ته کفر لره علی الذین لا یعقلون خلق باندې چې عقل نه لري قل وای حبیبا انظروا ګورئ ماذا فی السماوات سدی په دې اسمانونو کې ولا دې پسماګه کې د اسمانونو او د ځمکو د کائناتو ته وګورئ به انعامات ته وګورئ دې ته تذکیر به ایام الله ویل شي یو تذکیر به اعلی الله دې ایو تذکیر څه دی به ایام الله دی خیال کراله وګورئ څه شوي دي په دې اسمانونو کې په ځمکه کې د دې په کائناتو باندې نظر واچوئ دا تذکیر به ایام الله دی او به اعلی الله هم دی وما تغني الآیات بچاو نشي کولای دا معجزات و نذور او دا پیغمبران عن قوم دا قوم نه لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي کم قوم چې ایمان نه راوړي دا نه چې کوم نه پیغمبران بچ کولای شي او نه چې کوم نه معجزات بچ کولای شي پالی انتظرون دی انتظار نه کوي څوک دا قریش الا مثل ایام الذین مگر په مثل د ایام داغه خلقو خلو من قبلهم چې تیر شوی د مخ کې دوی انتظار نه کوي مگر داغه عذاب چې کوم د مخکنو خلقو تیر شوی چې عادیان سمودیان
قلت ورته وای حبیبا فانتظروا تاسو انتظار کوئ انی معکم من المنتظرین ز سره تاسو نه د انتظار کوونکو نه ما ثم ننجي رسلنا بیا مون نجات ورکو رسولان خپل ته مون بچکو رسولان د عذاب نه والذین آمنوا او بالایمان والا هغه مونږ عذاب نه بچکو کذالک حقا دا خبره حق ده علینا په مونږ باندې ننجي المؤمنین چې مونږ نجات ورکو مؤمنانو ته ثابت ده او فرض او واجب ده په مونږ باندې چې مونږ نجات ورکو چاته نجات ورکو مونږه مؤمنانو ته خیال کړه د مفتی شفیع رحمت الله علیه یو جمله معترضه دلته ذکر کړی ده کہ مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ہاں فرمائی اس جگہ بعض معاصرین سے ایک سخت غلطی ہوئی ہے، اس جگہ بعض معاصرین سے ایک سخت غلطی ہوئی ہے. دلته که د بعض هم عصر زمانہ ډېره لویه غلطي شوې ده. هغه دا ده کہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرف فریضہ رسالت ادا کرنے میں کوتاہیوں کی نسبت کر دی. چې د حضرت یونس علیہ السلام په باره کې د کوتاهی نسبت کړی دی چې یونس علیہ السلام په فریضہ د رسالت کې کوتاهی کړی ده اور قوم سے عذاب ہٹ جانے کا سبب پیغمبر کی کوتاہی کو قرار دیا او دا عذاب لري کېدل په دې وجه باندې دای ذکر کړی دی چې په دې وجه عذاب ټل واپس شوی دی چې د پیغمبر نه کوتاهی شوی ده. په فریضه رسالت کې د پیغمبر نه څه شوی ده؟ کوتاهی شوی ده. نو ځکه چې کم دی نو الله تعالی دا قوم ونه نیسو او قوم له عذاب ورنکو. اسی کوتاہی کو سبب عتاب بتایا. دغه کوتاہی دا سبب د زورنے وګرځاو جس کا ذکر سورۃ انبیاء اور سورۃ صاحب میں آیا ہے. او داغه الفاظ په دې مقام کې داسې دي د مولانا مودودی سے قرآن کے اشارات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات پر غور کرنے سے اتنی بات صاف معلوم ہو جاتی ہے. صاف مطلب یہ زما پر کس شک نشتے ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت ادا کرنے میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھی اور غالباً انہوں نے بے صبر ہو کر قبل از وقت اپنا مستقر چھوڑ دیا تھا. پلزائے پریخو او داغین تختے دلو. اس لیے جب آثار عذاب دیکھ کر آشوریوں نے توبہ و استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. چونکہ دوی توبہ استغفار شروع کو نہ اللہ تعالیٰ دوی معاف کر لو. او قرآن میں خدائی دستور کے جو اصول و کلیات بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک مستقل دفعہ یہ بھی ہے. دو قرآن پاک پر دی اصول کی یو مستقل دفعہ دادا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس پر اپنی پوری حجت جس پر اپنی حجت پوری نہیں کر دیتا. پس جب نبی ادائے رسالت میں کوتاہیاں کر گیا جو پیغمبر ادائے رسالت کی سو کوتاہی اٹھلا اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے خود ہی اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ انصاف دا چو چې د قوم باندې د عذاب را نشي. دا تفهیم القرآن صفحات 312 او جلد نمبر 2 کې لیکلي دي. اوس د دې په جواب کې مولانا صاحب لیکلي دي چې د پیغمبرانو عصمت ایک مسلمہ عقیدہ ہے جس پر تمام امت کا اجماع ہے. د تمام امت په دې خبره اجماع ده چې پیغمبران سدي دا معصومین دي. خیال کرا رکھنا. اس کی تفصیلات میں کچھ جزئی اختلافات بھی ہیں کہ یہ عصمت ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے ہے او دی معصومین د وړو گناہونو نه هم دي او د لوی گناہونو نه هم دي. اگر که په دې کې وي تفصیل شته چې څوک وي د کبایرو نه عصمت دی او څوک وي د صغایرو نه هم عصمت دی. خیال کرالا کرنا. لیکن اس میں کسی فرقہ کی کسی شخص کا اختلاف نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام سب کے سب ادائے رسالت کے فریضہ میں کبھی کوتاہی نہیں کر سکتے. پیغمبر پا ادائے رسالت پا فریضے کے چرم کوتاہی نشی کولے او دیسوئی کوتاہیاں سرزد ہوئی دا پیغمبرنا پا ادائے پا فریضہ رسالت کے سوشولی غلطے وشولی کیونکہ انبیاء کے لیے اس سے بڑا گناہ نہیں ہو سکتا. د پیغمبر د پاره بل غټ ګناه نشته دی بغیر د سنا د ادای رسالت په
فریضې کې څه کوتاهي کوله. پوه شئ دا خو یو غټ ګناه دی. دا په حقیقت کې د ګناه کبیره نسبت شو چاته؟ پیغمبر ته. حالانکه پیغمبر خود د صغیرین منزه دی په نسبت د معتزله و باندې، او د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې د صغیرین منزه